بسم الله الرحمن الرحیم. دغه وړ بچي دي نن اوس دا دویمه دریمه میاشته کېږي چې دوی ته کوم اکسین دي هغه نه دي شوي، نشي بولی لیارو د خوارۍ نشي بولی. قرآن ته واکسوي، خدای ته واکسوي، رسول ته واکسوي چې د کوم هغه دی دغه د بان شي دغه د نه وشي. ټوله حال ډېر په امتحانو دي، ډېر تکلیف کې دي. د خپې ته وګوره دغه اوس نو هغه کې چا خبره مسلمانۍ کې دغه راو دی، دغه خپې نشي تللی. بس مور اوسې په امتحانو دی، زه اوسې په امتحانو یم. بس پوکه ورځې بس په خویکو سترګې نشي ورته غړولی. سلام علیکم. سلام علیکم ټولو عزتمنو قدرمنو کتونکو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. وروڼو تاسې په ښه سوئ، دوی ټایم موږ موجود یو باب ګرم کې، او تاسې مونږونه څه ټکه سوئ چې دوايي چې کومه دی هغه روانه شوله. زه دغې ویډیو په ذریعې خپلو ټولو کورمیوالو ته یو شارټ غوندې کې میسیج ورکوم. لکه اکثر تاسې په خپله لیدلي وي که نه، څه کله کوم حالات د کورمې کې څو ورځې نه تېر شولو، دې کې اکثر داسې ټیک ټاک نه مو ویډیو ولیدلې، فیسبوک نه مو ویډیو ولیدلې. نو زه نه د ډېر داسې عجوبه غوندې کې اوسه په دغو حالاتو کې دا ویډیو جوړوي چې را جنګ مو وګټلو، او شیا بیله مثال غوري وایي، یا داسې مو ویلې سنت څه کوم دي هغوی بیله غوري وایي. وروڼو خدای شهید و واحد ګڼم که نه چې دا جنګ نه شیا ګټلی دی نه سني ګټلی دی. جنګ هغه کس وګټلو چې هغوی چې د کوم فساد د کوم مړي او کومې جنازې وکړلې. جنګ هغه کس وګټلو چې چا فتوا ورکولې چې مثال نن راشوی کورمې جنسۍ کې د جهاد اعلان دی. جنګ هغه کس وګټلو چې مثال هغوی هغه میندې بورې کړلې. او جنګ هغه چا بویه کړلو چې نن ویډیو به تاسې په موبایل سکرین باندې کسوئ چې د خپلو زمنو مثال قبرو ته ناست دي، ټویې د کوي، پریدونه د کوي چې ما ښایسته ځي نن ما نه چېرته لاړې. جنګ هغو کسانو بویه کړلو چې مثال هغوی د وړونو جنازې اسکې کړلې. جنګ هغه کسانو بویه کړلو، هغو میندو بویه کړلو چې هغوی ښایسته ښایسته خپل بچي په خاورو وسپارلو. وړونو جنګ چا نه دی ګټلی. که جنګ ګټلی شوی وای که نه پکار دی موږ بغیر کنوی نه نن لاړ وای. که جنګ ګټلی شوی وای پکار دی اهل سنته ښه طریقې سره خو خوشحالۍ سره بیا دلته په راشي نور ته تاګ رتا کولی. جنګ هېڅوکه نشي ګټای. هر څو وړونو اتفاق سره اتحاد سره هغه دریم کس په خلاف ودرېږو چې هغه مثال د کورمې جنسۍ کې دومره زیات ماحول خرپوي چې هغه ماحول واجې نه ټوله کورمې به دومره زیاته تکلیف کې وي، مشکلات سه وي چې نه بیماری په بیماری وتلی شي، نه مثال سټوډنټ په سټوډنټ نه وي، تعلیم په تعلیم لاړ شي. مطلب ډېر زیات مشکلات پېښېږي. نو زه رب نه دعا کوم او دا سوال کوم ټولو وروڼو ته چې خدای ته وکسوي، اتفاق اتحاد راولوي. او بیا مو دا معصوم بچي روان کړي دي، د کینسر مریضان دي، مو ته دعا کوئ چې خدای خیر او خیراتو سره مو ورسوي خپل منزل مقصود ته، او دغو غریبانو ته خدای شفا ورکړي. نه ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ. د یو ورور مو سره دی دا میسیج ورکوي. نجیب بھائی ډېرې ښکلې خبرې وکړې. که اوس داسې حالات نه وای مو دا واړه بچي کینسر مریضان دي ټایم سره به دا دوی هغه ته رسولي وو، بغیر مشکلاتو وتللو. لیارو کې به څه مسالې نه وي، بس دوی به علاج به ټایم سره کېدلو. دوی دا څو ورځو نه ټایم چې کوم ورکړی شوي هغه ټایم نه مخکې ځای ته ونه رسوي، بیا کینسر مریض ته ډېر زیات مشکلات وي. او دا غریبان ټایم سره نه دي رسېدلي، اوس مجبور دي چې کنوایه په ذریعې باندې هلته رسول کوي. نو پروردگار ته وکسوی دلته کورمې امن مخربوي ایو طرفه وما علینا الا البلاغ. ډېره مننه وړونو، خوشحاله آباد اوسئ. بس دعا کوئ چې خدای د کورمې کې امن او امان راولي. بس ما ته او دغه ورور ته راکړئ اجازات، مهرباني. سلام علیکم.